تاسو د ملک خلاف سازش کړی دوی ته زمونږ دا په زراو کو په لکاو پنډې رنډې یتیمان بیوا دا خلک دوی ته نه ښکاري او دوی ته زمونږ دا یو ناره چې زمونږ د تکلیف نه کومه ناره ولې ده چې زمونږ وینه تاسو ته وایي زمونږ استحصال کوئ زمونږ میندې خویندې بیروئ تاسو یتیمان هم کړلو دا دوی ته نه ښکاري تاسو ته پته ده چې د ملک کې د ریاستي ادارې داسې یو دهشت خور کړی و داسې یو خوف یې خور کړی و چې چا به د حق خبره نه شوه کولی د دې ظلم خلاف اواز یې نه شو اوچتولی موږ د منظور پښتین په رهنمایي کې دا ځوانان راپاڅېدلو زموږ سره مشران ملاتړ وکړو په دې لاره کې اسلام آباد کې هم درنه ورکړله او 5 مطالبات هم ځان سره راوړي وو چې موږ په دې باندې د ریاست سره خبره کول غواړو ملګرو په هغې مطالبات کې یو دوه داسې خبرې دي چې ښکاره واضحې دي چې ریاست تسلیم هم کړلی او هغې نتایج هم راووتل په زراو لاپته افراد وو اوس موږ سره ډېټه راغلې ده په 1000 نه بره لاپته افراد راښکاره شو دا د دې تحریک برکت دی دا د دې ځوانانو مشرانو چې لاس سره ورکړلو نو دا کسان راښکاره شولو او نور به کسان به هم راښکاره کېږي تاسو ته پته ده چې د پښتون سیمه په ټوله علاقې باندې کیلومیټر باندې چک پوسټونه ودرولي وو په دې چک پوسټونو باندې زموږ د ځوانانو د مشرانو د زناناو د کشرانو بېعزتي به کېدله تذلیل به کېدلو نن هغه چک پوسټونه لرې کړل د دې دا مقصد و چې دا تحریک کله راپاڅېدو چې دا ریاستي ادارې چک پوسټونه لرې کړل نو د دا مقصد و چې موږ چا څه خبره کوله موږ په حقه باندې پښتون تحفظ مومن زنده‌باد پښتون تحفظ مومن زنده‌باد پښتون تحفظ مومن زنده‌باد منظور پښتون منظور پښتون پښتون بہادر پښتون منظور پښتون یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے زه تاسو ټولو ته چې موږ د لاس ولا ورکړلو زه تاسو ټولو ته مبارکبادي وایم دا 1200 کسان چې کوم لاپته و اوسه پورې راښکاره کېدل نه دا د دې چې موږ تاسو یو بل ته لاس سره ورکړلو سره ډاډه م کړل یو بل سره د اواز مو اوچت کړلو نو 1200 کسان راښکاره شو دا ښکاره شوله چې دوی دا کسان را پرېښودل چې دا تحریک نه وی راوچت شوی دا موږ دا اواز نه وی اوچت کړی دا 1200 کسان به اومکه شانته په جیلونو کې به پراته وو نن موږ په دې جیل کې لا 3-4-5 شپې تېرې کړلې 3 شپې په حوالات کې تېرې کړلې موږ دلته په دې جیل کې چې شپې تېرې کړلې دلته موږ ته دننه پته ولګېدله چې د سوات د مومند د بجاوړ نه واخله تر وزیرستان پورې 200 کسان دلته په دې جیل کې لا پراته دي او په یو داسې سیلونو کې بند کړي دي دا 200 کسان په داسې جیلونو کې بند کړي دي چې موږ د اقبال لالا پر رهنمایي کې ډېر کوشش وکړلو چې دې کسانو سره موږ په رابطه ورسره جوړه کړو چې خبرې اترې ورسره وکړو چې د کم ځای دي خو موږ یې دې ته ورپرېښودلو نه موږ ته دا پته ولګېدله چې په دې دا 200 کسان چې کم دي دا ځینې داسې کسان دي پکې چې 100 کالو نه دوی ورک دي او مور پلار د کور والو سره رابطه نه ده شوې صرف یو جوړ کپړه ده ورسره د داسې کسان دي پکې چې یو کس نه یې راته وایي چې 15 کاله کېږي چې دی د ریاست ادارو نیولی و اوس یې 2 میاشتې مخکې دلته راوړی دی 15 کاله دې پښتون ځوان صرف یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دې ځوان 15 کاله په یو جوړه کپړه کې دې دلته تېر کړي دي نه کسه زمونږ داسې پکې راوښکاره شو چې یو د شهزاده د زمونږ سره دلته شاګرد دی جوړه یو قسم د خپل د کلي حق ادا کړلو د ده یو کلیوال دی پکې دلته مونږ ډېر کوشش وکړو چې د سره مونږ میلاو شولو خو مونږ یې هلته ورپرېنښودل نه کسه زمونږ د نور د وزیرستان هم دی ورکې دا نور 200 کسان د ټولو د پښتنو سیمې دي مونږ به یو بل سره دا لوز کوو یو بل ته به د لاس ورکوو دا واده به سره کوو چې څو پورې مونږ د دې ریاست د ظالم لاس چې کوم مونږ ته راچولی دی دا ظالمه پنجه چې کومه مونږ ته رسولې ده مونږ به تر هغه پورې د منظور پښتین په رهنمایي کې په کلاره نه کینو چې څو پورې زمونږ نه د دې ظالم ریاست دا ظالم لاس دا ظالمه پنجه مونږ نیولې نه وي دا واده به یو انشاءالله دې نه پوه زمونږ ډېر
پښتون تکړه ملګری علم خان افریدي ملګري تفاس کوم چې راشي اطلس خان تفاس کوم د مرکزي کور په میدان